الرحمن الرحيم ودخل معه السجن فتيان داخل شد يوسف عليهم الصلاة والسلام سره دوه کسه نور ځوانان جیل خانه ته قال اویل احدهما یو په دغه دواړو کې انی ارانی زه خوب وینم اعصر حمرا چې انګور نه چوړم یا شراب وباسم وقال الاخر اویل دویم کس انی ارانی زه وینم احملو چې په سر کړی مې دي فوق رأسی د پاسه د سر خبزن روټې تأکل الطیر منه چې خوراک تینه کوي مارغان نبئنا بتأویله موږ له خبر راکا په تعبیر د دې خوب انا نراک من المحسنین بشکا موږ وینو تا لره نیکوکار قال ویل ود یوسف علیہ السلام لا یأتیکما لا نبی راغلی تاسو ته طعام فراق ترزقانه چې تاسو اخره الا نبأتکما بتأویله چې زب خبر کوم تاسو په تعبیر د خوب باندې قبل ان یأتیکما مخک دراتلونا ذالکما دا خبرول زما چې دی مما علمنی ربی د هغه پوی نه دی چې ما خپل رب را کړی دا انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون بالله وهم بالآخرة هم کافرون بشک ما پرېښی دی دین د هغه خلکو چې په الله یې یقین نه ونی په آخرت باندې یقینو الله پاک وی پیغمبر علیهم الصلاۃ والسلام یوسف علیهم الصلاۃ والسلام جیل ځان لخوخ کو چې خدای پاک دا جیل ما ډېر زیات محبوب دی ردینا چې زه دې به حیاي طرف ته راشم دلته کې یو ډېره ښکلې نقطه هغه محمود الوسوسي په روح المعانی کې لیکلې ده هغه وی الله پاک یوسف علیهم الصلاۃ والسلام ته وحی وکړه چې یوسف علیهم الصلاۃ والسلام تا چې زمانہ د دې تکلیف او ازمیخ کمیدل غوښتو نو ولې د دې په خاتمه باندې زما قابو او کنټرول نو بده کې ما خبره کړې و تاسو د عافیت هغه وی اصل کې د یوسف علیهم الصلاۃ والسلام په جیل کې وخت رول او بیا د هغه دوو کسانو کې چې یو ته یوسف علیه السلام وی چې بادشاہ ته دی و یو دغه ایریدل او کالو پوری دا د الله پاک د طرف نه زجر یوسف علیه السلام ته چې سوال کې نو مانه به پوره سوال کې په دې وجه پیغمبر علیهم الصلاۃ والسلام په صحابه ته وی چې د الله پاک نه سوال کوي نو پوره سوال وکوي دا نه چې ما باندې خدای پاک امتحان آسان کی نه خدای پاک ما د امتحان نه خلاص کی ما باندې امتحان دراولي ما ځکه چې دوی آسان کی نو د الله پاک د طرف نو هغه آسانی څنګه د آیت د هغه آسانه چې کوم آسان دي ته د هغه د وړلو قابل یو کني نه تبا الله تخپل عاجزی ښکار کوي چې خدای پاک امر دینه مستقل تور باندې اخلاص کی الله پاک وی پیغمبر علیهم الصلاۃ والسلام هغه جیل ته لړو ودخل معه السجن فتيان منګه په فتا کې خبره کړې و په عربی کې فتا د هغه چا د لپاره استعماليږي چې څوک هغه کار خدمت کوي نوکر که بوډا می نو هغه د ځوانانو کار کوي خلک وته ویدا کارو کا هغه کارو کا پلان کې ګډنګري کول نوکری نو په دې وجہ د فتا اطلاق په ځوانو په بوډا دواړو باندې کیږي نو وی هغه سره دوه کس برغو هغه جیل ته لړو قال احدهما ویل پکې هغه یو کس انی ارانو اغسر خمرا زه خو وینم چې بادشاہ له شراب وباسما دا خمر چې دی اصل کې چې کم دینو دا ویلی شي د نشي سیستا خدا خمر دلته کې اکثر مفسرین د شراب په معنا باندې ذکر کړی دی چې دا د عمان د خلکو چې کوم عربي ده د اردن والا نو د اغي په عربی کې دا خمر دا ویلی شي انګور ته نو د انګور نو چې کوم شراب وزي د اغه ته چې کوم دینو د دینه مقصد اغه شراب دی چې هغه په عربو کې ډیر مشهور وقال الاخر اغه دویم کسوی انی ارانی احمل فوق راسي خبزا تاكل الطير منه زوینه مچشکری می په سر د روټو او مرغان راځي او هغه روټه زما د سر نه تختی نبئنا بتاویله انا نراک من المحسنین موږ له د خوب تعبیر راکا اے یوسف علی السلام موږ ته ډیر نیکوکار وینو ولی نیکوکار څنګه ځکه چې یوسف علیه السلام په جیل کې د قیدیانو خدمت کو یو خو یو سړی په مصیبت او تکلیف کې او ته هغه له تسلی ورکې
او بیا هغه تسلی ولته د داسې ذات د طرف نه ورکې چې پای قادر دی چې الله دی. نو د بنده هغه حوصله او تسلی هغه تسلی سره حوصله نوره بړاویږي خو کېږي. بل چې په مسافرۍ کې یا په سختۍ کې ته د یو کس لږ غونته کې تا غلی اوبه هم ورکې هغه نه هېرېږي. نو یوسف علیهم السلام به پکې ویړوکي او لوی نه کوو، د ټولو به خدمت کوو او بل عبادت به خپل کوو او تلاوت به کوو او هر یو کس ته به دا نصیحت کوو چې یاره د دنیا د زندگی فانی ده. امام قرطبي لیکلي دي په خپل تفسیر کې ته داسې وکړه داسې وکړه داسې وکړه ته چې په کمزورم کې راغلی بیا داسې مه کوه، دا طریقه اختیار کړه، دا اختیار کړه. نه مقصد دا دی چې ته یو ځای کې که یو خپل میشن چلول غواړې د هغه میشن نه مخکې به ته خپل کردار ثابتې لکه څنګه چې یوسف علیهم السلام ثابت کړو. دا دوه کسان چې ورسره وي کوم تلي یو د بادشاه ننبایي او یو د بادشاه هغه ساقي وو، دا دواړه ورسره تلي وو. دی چې ورته خوب بیان کو نو د خوب نه پس بیا وروستو راځي یوسف علیه السلام ته وایي دا موږ د ځان نه ووې، خو چې کله دی خوب تر سره کو خوب یې ورته ووې نو یوسف علیهم السلام دلته کې یو عجیبه غونته کې قاعده هغه زموږ دپاره پرېښوده. قال یوسف علیه السلام ورته ووې لا یأتیکما طعام ترزقانه الا نبأتکما بتأویله قبل ان یأتیکما. مخکې د دې نه چې تاسو ته د جیل خوراک راشي او تاسو یې وخورئ د هغې نه مخکې برته زه تعبیر ووایم، یعنی دا یوه طریقه وه چې د هغې نه مخکې راته زه یو څو خبرې نورې کول غواړم چې ما په تاسو کې لیدلي دي. یو مفسرینو له دې ترجمه دا هم کړې ده چې یوسف علیه السلام ورته وایي نن به زه تاسو ته ووایم چې تاسو ته به په خوراک کې اوس څه راځي. دا ترجمه هم کړې ده مفسرینو چې په ړومبي ځل باندې به زه نن تاسو ته الواما چې تاسو ته خو اصل د جیل له طرف نه خوراک راځي خو چې تاسو ته نن څه میلاویږي زه به یې درته د مخکې نه واما. او یو ترجمه یې دا کړې ده چې لا ټایم به پکې نه تیر چې زه به تاسو ته د دې تعبیر ووایم، یعنې مقصد څه د دې نه مخکې زما یو څو خبرې واورئ. په دې وجه باندې مفسرین وایي چې فقها وایي چې کله تاسو یو کار کول غواړئ خاص کر لکه مثلا موږ به مولیان وایو چې مولیانو له یو کس هغه خپل ماشوم راوسته چې هغه دموي چې یار دې دم که چیړه کوي یا دا کوي یا دا کوي یا دا کوي، نو د هغه دا خبره په هغه لازمه ده چې هغه ماشوم کې که داسې یو کار ویني یا په هغه پلار کې داسې یو کار ویني چې شرع خلافي نو چې هغه ورته مخکې نه هغه ووایي، ځکه چې هغه وخت خو هغه دته متوجه دی ځکه چې ضرورت یې نو په دغه وخت کې به په هغه باندې دا خبره ښه ولګي او ډېره ښه ذهن ته به یې والي چې د هغه دې وخت کې یقین دا دی چې یاره دا دین کې دا چې کوم دا دم درود دی دا دم درود باندې د زما د دې وړو کې فایده کېږي. نو که د دې استاد په خوله دا کېږي نو چې هغه استاد یې ورته د شرع موافق یو څو خبرې وکړي نو هم به یې دغه ذهن والي لکه څنګه چې یوسف علیه السلام هغې د خوب تعبیر درته وایم او ډېر زر یې درته وایم خو خپله خبره یې ورته شروع کړه. لکه مثلا یو ماشوم چې راوستو او د هغه خپې ته پیکړي دي یا کړي دي یا د هغه خپې ته چې کوم دی نو کنجکي دي یا د هغې خپې ته چا تور تار غوټه کړی دی یا د هغه چې کوم دی نو دغه دي د غوږونه یې سوري کړي دي وله یا یو خیر دی خو دواړه یې ولې سوري کړي دي نو فکار دله داري چې دی ورته ووایي چې بھائی دا کړی دا کنجکي یا دا سیس چې کوم د هغې نه شړنګ خیږي یا دا تور او سوره میل دا چې کوم دی دا د شیطانی کار دی دا ښه کار نه دی دا د دې وړوکي نه لرې کړه. یا هغه ترې نه کنډول جوړ کړي د خپل وړوکي نه دی ورته وایي بھائی دا کنډول جوړول چې دي دا د شرع خلاف دي چې تا ولا چې کوم دی نو الله پاک ولا ښه ښکلی انسان یې جوړ کړی دی او تا ته کنډول جوړ کړو خر دې ته جوړ کړو لکه دا زویله ولا ټول خریلي دي نو دا مه کوه دا د شرع خلاف دي. یا په خپله هغه چې کوم دی نو په دې مخ کې کیرلي میرلي راښکلي ته ورته بھائی دا د پیغمبر علیهم السلام سنت دی دا د سنتو خلاف کار دی ته ودرېږي الله ته الله رضا کې او د پیغمبر په طریقه ودرېږي د پیغمبر خلاف دي کارونه کړي دا شیزونه مه کوه. یا ته پکې داسې یو غیر شرعي کار ووینئ نو ستا ته به دې پړی چې یوازې ته دا نه چې ته د هغه کار وکړي دغه وخت کې ته موقع نه فایده واله او دا خبره ورته موقع دا د یوسف علیه السلام هغه طرز و چې هغه موږ ته وښو چې یاره تاسو چې کوم دی نو هر ځای کې چې موقع میلاویږي د دین خبره کوئ د شرع خبره کوئ او خلکو ته چونکې ټایم ډېر نه میلاویږي د دین او د شرع په باره کې نو چې دا لږ ټایم هغوی وباسي نو هغوی ته د فقه یو صحیح مسله چې هغوی پرې نه وي پوهه هغه ورته ورسوي. نو یوسف علیه السلام ورته وایي ذالکما دا زه چې درته اوس څه وایم
مما علمني ربي دا هغه پوی نه دي چې الله مال راکړي دي او ولې راکړي دي اني ترکت ملت قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم کافرون ما قربانې ورکړي دي یوسف علیه السلام ودوی مال چې الله دا درجه راکړي دا رتبه راکړي دا ما قربانې ورکړي دي ما د خپل قوم دین پرېښی دی دا ډېر ګران کار دی چې ټول خاندان ستا په یو طرف وي او ته بل طرف ته روان دا ګران کار دی نو یوسف علیه السلام ودوی یعنی د الله پاک د طرف نه دا رتبه ملاوېدل دا عزت ملاوېدل د الله پاک د طرف نه اهلیت قابلیت او د الله پاک د طرف نه د عوامو د خلکو اعتماد حاصلول دا ګورې ما قرباني ورکړې ده یوسف علیه السلام ودوی قرباني مې څه ورکړې ده انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون بالله وهم بالآخرة هم کافرون ما پرېښې دی دین د هغه قوم چې هغوی یقین نه په الله باندې او په آخرت باندې هم هغوی انکار کوونکي وو یعنی مقصد څه دی که چېرې تاسو هم زما په شانتې قرباني ورکې که چېرې تاسو هم د دروغو د خدایان پرېږدئ د دروغو د عقیدې او نظریې تاسو پرېږدئ نه الله پاک به تاسو باندې هم رحم وکړي او الله پاک به تاسو هم داسې فویه درکړي چې تاسو د الله پاک طلب وکړئ او الله پاک وپېژنئ بسم الله الرحمن الرحیم ودخل معه السجن فتيان داخل شو د یوسف علیه السلام سره دوه کسه ځوانان قال احدهما یو کس ورته ووی انی ارانی اقصر خمرا زه خوب اینما چې بادشاه له شراب وباسم وقال الاخر دویم کس وی انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا زم خوب وینما چې زما په سر باندې د روټو شکور دی تاکلو منه طیر منه چې د هغې نه مارغان خوراک کوي نبئنا بتأویله مالا خبر راکا همانه د دی خوب انا نراک من المحسنین زوینه متاس لرا اے یوسف علیہ السلام منگا وینو تا لرنے ککار قال اول یوسف علیہ السلام لا یأتیکما طعام ترزقانه تاسو لبلا جیل تخوراک نی راغلی چوخرے الا نبأتکما بتأویله قبل ان یأتیکما خو زبتاسو تستاسو د خوب تعبیر در کما ذالکما دا مما دهاغ علمنی پوی ندا ربی چې مال خپل رب را کړی دا انی ترکت ما پرېښې دی ملت قوم لا ملت الدین قوم د قوم لا یؤمنون بالله وهم بالآخرة هم کافرون چې د هغوی یقین نه په الله او نه په آخرت و بلکې کافرانو